کتونکو د انتظار ګړی ختمې شوې. یقینا یوه میاشت مخکې موږ مسلسل شروع یو، ځکه چې په چارسده کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کومه لویه دستاربندي کیږي دا کوړي د مدرسې نه پس هغه جامعه نومانیه عثمانزی ده چې نور کله 1400 1800 2000 دغه عالمان فارغېږي. دې پورې د 900 نه زیات کم ولې دي افغانستان چې به څومره و هغه په دغه جامعه نومانیه کې د محتمم صاحب مفتی حسن جان صاحب سره زده کړه کوله او په لکو ولې چې تاریخ دا د کال 1948 نه مخکې د دې بنیاد ایښودی شوی دی. نو بل شیخ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دلته کې هم درس ورکوي او کوړي کې هم درس ورکوي. نو دا زموږ د چارسدې هغه لوی دارالعلوم چې کوم دی د هغې دپاره تیاری مکمل دی. دا په لوی ایریا کې سبا به صرف دلته کې سپین پټکي وي او دغه پتنګان دین پتنګان اسلام به چې دغه له به راځي اوس مفتي صاحب ته وي چې ځای کم دی نو نور ولا چېرته پیدا کړو. خو سبا چې کوم خلک راځي چې منټلي تیار په دې وي څه پته لګي چې د دې ځای پیسې راغلې او دا ځای واغسته، ځکه چې دارالعلوم ښه غټ دارالعلوم دی خو هغې کې هسټلې هغې کې لنګرخانه هغې کې د هغوی استوګنه ډېره ګرانه ده. خو بهرحال دا د الله والا خلک دي او په دې باندې د الله نظر دا ټول لګیا دي. اپنی مدد آپ چې کوم دی نو تیاری روانې دي او تنبان لګي دې ځای کې به سټیج لګي دغه ځای کې به هغه عالمان چې هغوی به ځي د دې ځای نه پس او بیا به د دین خدمت کوي دا ټول چې کوم دی نو لګیا دي. نو سبا سحر نه چې کوم دی تر 1:30 بجې پورې دا ورځ قضا کې ښکلې ښکلې تقاریر به کېږي، ښکلې ناطقواني به کېږي او دغه عالمانو دغه چیخرو ته چې ګورئ انشاءالله چې د شپې د کېږي نو سکون به یې درته. نو دا د چارسدې ټول دارالعلوم چې کوم دي د هغې محتممان خو هم دې ته راځي دې باندې د ټولو نظر وي. نو مفتي صاحب خپل اوزګارېږي نه ولې چې دا 900 نو نن به تاسو سره زه مفتی حسن جان صاحب به خو هم لږ شانتې متعارف کوم او دغه خپل دعوت په هم تاسو ته درکوي. مولانا صاحب مننه څه به وایي جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره ستا ډېره مهرباني ډېره شکریه چې خپل قیمتي وخت نه دی وخت کو دلته موږ سره په دې خاورو کې هغه ته رالې زموږ تپوس ته وکړه. نو جامعه دارالعلوم نعمانیه د هغې ټوله عمله د هغې ټول طالب علمان ستاسو شکریه ادا کوي. جامعه دارالعلوم نعمانیه عثمانزی دا 77-78 سال مخکې د دې بنیاد فاضل دیوبند حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت الله علیه خو او د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شاګرد او دغه 47-48 نه راواله تر دې ساعته پورې الحمدلله دلته د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د تعلیم او د تعلم دغه سلسله جاری ده. چنانچه سار له دستاربندي هم د هغې سلسله یوه اهم کړۍ ده. الحمدلله د 800 لږ علما هغه به دلته سارله فارغان کیږي او دغه شانتې تقریبا 17-18 علماء کرام چې هغوی دلته راغلي دي او د فتوی مشق یې کړی دی چې خلک عرف کې هغوی ته مفتیان وي هغه به د دې ځای نه فارغان کیږي او کسان خو تقریبا 70-80 راغلو د فتوی د کورس د زده کړې لپاره، لیکن بیا استادانو کوم ټیسټ چې واغېسته نو په هغې کې صرف د 16-17 کسانو انتخاب وکړو او دې سره سره الحمدلله جامعه دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې د حفظ القرآن یو سلسله هم ده. نو تقریبا 9 کسان دا به حفاظ وغیره هغه د دې نه سارله دستار فضیلت حاصلي او ټول عام مسلمانانو ته په دې اجتماع کې د شرکت دپاره خصوصي دعوت دی او خاص کر د دعا زمونږ د حضرت شیخ صاحب محترم دعا داسې یقیني خبره ده چې هغه د ډېر د زړه د درد نه هغه دعا کوي او ډېر په جړا باندې او ډېر د عاجزۍ هغه جړا کوي او الله رب العزت نه سوال کوي هغه غوښتل کوي. نو زه یم چې هر یو مسلمان هغه په دې دعا کې شرکت وکړي. څه بعیده نه ده چې الله رب العزت دغه دعا زمونږ سارله قبوله کړي. که د یو تن امین الله رب العزت قبول کو نو د ټولو بیړه به انشاءالله پار شي.
صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو په زرګو خلک راځي او دې ته موږ هغه خپل دارالعلوم نور د الله دارالعلوم دی خو د هغې نه پس چې کوم دی خپل دا چې یو مفتي صاحب له راځو او ښه آزاد مجلس هم ورسره کوو نقد هم ته اخلو خلک یې دوی له ورکوي خو زه ترې نقد اخلم او شیخ صاحب وایي تا نه موږ یېرېږو نو شیخ صاحب هم ډېر خاطر کوي خو الحمدلله زموږ د چارسدې دپاره دا دارالعلوم چې کوم دی دا فخر دی او دې کې د سوات دیر پیښور نوخار وزیرستان د پښتونخوا د هرې ضلع علما چې کوم دی دې نه فارغ هم شوي هم دي او فارغېږي هم او د افغانستان خو هم په زرګو 78 سال وشو 78 سال نو په لکو علما چې کوم دی هر کال 2000 2500 دې پرې کم ولې دي افغانستان کې چې کله حکومت رالو د حکومت نو هغې سره چې کوم دی نو هغه طالب علمان یعنې هغه علما لاړل نو سبا دعوت دی موقع ده راشه او د دا څنګه چې مفتي صاحب ووي د چا امین قبلیږي د زړه څه مرادونه وي شیخ صاحب چې کوم دی عامه دعا کوي په دغه دعا کې ګډونو کې او دغه مبارکې دستورې ته سبا راشه دا بالکل عثمانزی دارالعلوم دی او عثمانزی بازار چې کوم دی هغه بابا زیارت یعنې قبر چې دی هغې سره جوخته بالکل په مین روډ باندې ښه خو څوک وایي چې چېرته یي خو تاسو په بای پاس باندې روزئ نو هم تاسو ګڼه ګوڼه وینئ دې ځای کې په زرګو خلک کې ګاډي نو دا ډېر په مین روډ باندې ښه په اسانه پارکینګ ښه ښکلی سیسټم او چې کم خلک راځي نو د نظم ضبط خیال به ساتئ کم انتظامیه چې ده هغې سره چې کوم دی نو کومک کوئ ځکه چې دا زموږ د ټولو دستوره ده خو یو سړی راځي هغه سټیج ته راځي هغه ګیټ هغه دا لرګي لګولي دي نو د خپلې دستورې چې کوم دی نو بدرنګي به راولو نو نه چې راشئ ښه ښکلی کبل دي او په ځمکه به کښېنئ مخامخ یا کرسۍ یا څه چې دغه کېږي نو دا ټول لګیا دي نو د نظم ضبط خیال به خو هم ساتو او نور به چې کوم دی نو مفتي صاحب به په سټیج باندې وي نو ګرانو کتونکو زم خاص عوام ته دعوت ورکوم چې سبا دا موخه مهال بل کال نه به یا ژوندي یو یا به نه یو الله هم د ژوندي ساتي چې دا دستور هر کال سی کوو خو دا یو چانس دی نو راځئ چې سبا دې لپاره وخت وباسو دې دستوره کې دغه شو 800 نه زیات مفتي صاحب ذکر وکړو نو دا تاریخي دارالعلوم دی او 78 سال تاریخ لري نو ګرانو کتونکو دغه پروګرام د سره شیر کې مننه